Second of your precious time. Let me get started. For the hosting, let me call very talented students of advanced. زه دا وایم چې الله دې وکړي چې همدغه شان بچي ځوانان راپاسي او زمونږ په دې غریبه سیمه کې هغه بچي چې د تعلیم نه منور کړي او هغوی ته دنیایي او دیني تعلیمونه دواړه هغه ورکړي او دا کام چې دی مخکې شي ځکه چې دا مونږ یو غریب کام سره تعلق ساتو زمونږ دا کام ډیر عجز دی فقیر دی نن زه د بچو ته د لوڼو ته د زامنو ته دا نصیحت کوم چې تاسو په خپل علم باندې په تعلیم باندې توجه کوي بغیر د دې نه کامیابي نشته سکون نشته نو کومه پورې چې دی مهنت نه کړي په علم کې او په تعلیم کې خدا دا چې دنیا او دین دواړه لازم المظلوم دي دا نه ده چې کنه دنیا به کوي دین به پرېږدي نه چې دواړه یي نو چې د یو ګاډي دوه پایې او مددار رواني او مضبوط رواني نو هغه به منزل ته رسي او کنه چې دین ورسره نه وي نو دنیا ناکام ده چې یهود او نصارا دا په دې باندې کامیاب شو چې هغه خپل میوزیک خپل میسج دا خپل پیغام چې دی هغه جمعات تم راغلو مدرسې تم رالو کور تم رالو نارینه تم رالو زنانه تم رالو هغه موبایل دی په کار دی چې کم از کم د اف ای سی نه پهله بچی لا دا یو پنشمنٹ جوړ شي چې بچي به بالکل موبایل تر اف ای سی پورې نیوز کوي تر هغه پورې چې کم هغه کده فرض کده چې سبق یې مدري نو لپټاپ دی ورته کیږي او مور پلار دی ورته کیږي موبایل چې دی دا یو ناسور دی دا یو کینسر دی الله دې موږ تاسو ته اخلاص زه دا وایم چې نن چې موږ سره کوم ګیسټ راغلی چیف ګیسټ ایم پی ایس بو فضل الهی ان هغه سره پروفیسور ډاکټر شهاب عزیز ارمان صاحب دا غوي چې کله را لغي یو خطاب وکړي یو خبرو کله کنه چې پردی جبه یادول کلوي کمال له خپل جبه هیرول به کمالی ده زه پښتو کې انټرویو ورکم نن چې کوم دا زموږ پروګرام وشو ګریجویشن سرمنی 2025 د دې باره کې بس صرف دومره وایم چې شاهین انسټیټیوټ په هیستوري کې فرست ټایم په یو ایر کې 2 ګریجویشنز راغل او دغه سره موږ سره اپډیټ ټو سي موږ سره همدغه شانه بشانه وسی چې تاسو غواړئ ک نور ګریجویشنز وینئ تاسو غواړئ چې نور شاهین انسټیټیوټ په ټاپ باندې وینئ نو موږ سره اپډیټ ټو سي بالکل جی شورلی اصل کې ما چې کله سټوډنټ ما چې کله خپل جرنی ته کوله هغه جرنی کې ما ډېر زیات مشکلات خپل جیل کړي دي او ما خپل د انګلیش کمی محسوس کړو ځان کې ځکه زه طرف ته لاړم ایون چې دومره وخت راغلی چې ما د خپل پیسې چې کمی وي د خپل کلاس پیسې هغه ما بنشي افورد کولای کور کې بنشي افورد کولای ما د خپل مور ناغسي دي د خپل مور ډېر زیات شکریا ادا کوم غیبه مال راکلی چې زه بچي ورشه اډمیشن وکا سبق وایا نو امغه سوچ ما راوړې دی او زه د خپل ماشومان ته وایم چې راشي څومره دا قسمه ماشومان فی نشي پې کولی رایټ افټر عید اختر نه پس انشاءالله موږ د داسې کلاس اعلان کوو 3 بجې 3 او کلاک چې هغه به بالکل د اورفنز دپاره وي او هغه سټوډنټ دپاره چې څوک فی نشي پې کولی ذکر آلو او دې سوچ په اړه باندې ما داسې سوچ کړی چې رایټ افټر عید انشاءالله موږ د خپل ګریټ انسټرکټر د ایډمن اف شاهین انسټیټیوټ سره موږ یو کلاس ارینج کوو په 3 او کلاک باندې هغې کې به د ټول اورفن چې څومره یتیمانان ماشومان دي څوک چې فی نشي پې کولی هغې دپاره 100% فری ایډمیشن د لیول 1 کلاس راځي دي او خپل د اپورچونټي ګیټ کړي بالکل ایم پی ایس داسې خبره وکړه چې دا خو بالکل ایکسپلینیشن ضرورت یې نشته بل فردر مور زموږ په اکیډمي کې د کاري صاحب سهولت هم موجود دی موږ سره کم از کم 15 سټوډنټس داسې دي فیمیل سټوډنټس دي ماشومان دي چې هغوی ناظره سبق وایي نو هغوی ته خامخا یو کاري صاحب ناست وي یا یو ټیچر ناست وي هغوی ته سبق هم ښیي نو د دنیاوي تعلیم سره سره موږ د دیني تعلیم هم ورکوو هغوی دپاره هغه پیرنټس چې کوم د خپل بچو نه اناویر دي زه به هغوی ته ذات صرف ووایم چې د خپل بچو نه چې تاسو اناویر وئ تاسو خپل سوچ وکړئ چې سبا ستاسو نوم به بدنامېږي سبا چې دا په لار روان یو سګرټ سکي هم ستا نوم به بدنامېږي چې د پلانکي زوی دی پلانکي زوی داسې کار وکړو نو د دې نه ښه دا ده چې خپل انسسټر نه بدنامې خپل ابا او اجداد نه بدنامې راشه او خپل ماشوم له داسې تربیت ورکړه داسې نرشمن ورکړه چې هغه ماشوم سبا د نورو خپلو ماشومانو تربیت وکړي د نورو سټوډنټس تربیت وکړي د نورو خلکو تربیت وکړي زه وایم چې شاهین انسټیټیوټ اف انګلیش لینګویج او دې سره سره زما یو کې انسټیټیوټ هم دی شاهین انسټیټیوټ چې کوم لوکیشن دی هغه په ګلبهار کې موجود دی د سمارټ
سمارټ سټي انټرنیشنل سکول کې او سیکنډ چې زما کوم انسټیټیوټ دی یو کې انسټیټیوټ هغه کې سره ما سره یو بل مرګري دی ډایریکټر سر نایاب سردار نایاب احمد. نو مونږ په غونډه کې دا پلان کړی دا چې مونږ به دا سټوډنټس لا د خپل فیوچر روښانه کوو، د سټوډنټس له به داسې اپورچونیټیز ورکوو چې هغوی په خپل ژوند کې نه وي لیدلي. او مونږ په شاهین انسټیټیوټ دا اوس د کیمرې په ذریعه زه د ټول عوامو ته یم، ټول پیرنټس ته یم چې څومره ستاسو ماشومان دي زر تر زره په یو کې انسټیټیوټ کې شاهین انسټیټیوټ کې چې کوم تاسو ته نږدې وي راشئ او خپل اپورچونیټي ګټ کړئ. زمونږ کانټیکټ نمبرز د دواړو انسټیټیوټ 031991944148، سیکنډ کانټیکټ نمبر 0348760304 and third contact number 0336844610. Timing sir, the 3 o'clock na start हुई up to 8 o'clock up to 9 o'clock the academy open हुई. I'm Abdul Rashid, Shaheen Institute Administrator. Message دا ورکول غواړم چې انګلیش لینګویج چې کوم دی دا یو ډېر امپورټنټ لینګویج دی. نن سبا زیاتر سټوډنټس چې کوم دی فارن کنټریز ته وزټ کوي، زیاتر اکثر که سټوډنټس نه وي ایټلیسټ اکثر وزټرز وي هغوی هم وزټ کوي. نو د هغوی دپاره ډېر زیات امپورټنټ دی. نو دا داسې یو لینګویج دی چې ډېر ایزیلی زده کېږي، خو د هغې دپاره چې خپل ټایم ورکول د دې دپاره سپیسیفک. نو د هغې دپاره موږ سره خپل شاهین انسټیټیوټ موږ سره دی، دوی سره اویلیبل دی، هر ټایم دوی راتلی شي وزټ کولی شي او انشاءالله ودین 3-4 منث دوی دومره کولی شي چې خپل کم وزټ کوي کم وخت تېرول غواړي د هغوی باندې دومره انګلیش به دوی کافي زده کړی وي چې په هغې باندې دوی خپل وخت هلته تېرولی شي. رحیم زه دا ویل غواړم د هغه والدین ته چې کم خپل بچو برایټ فیوچر غوښتل غواړي. نن سبا چې تاسو وګورئ، نن سبا داسې زمانه ده چې هر څه ډېر زیات مشکل وي. نن سبا چې تاسو د ایجوکیشن دور وګورئ، تاسو د سوشل میډیا دور وګورئ، ټول هر څه چې کوم دي زمونږ په انګلیش کې دي. نو پیرنټ ته زمونږ دا درخواست دی چې تاسو راشئ، تاسو وزټ وکړئ زمونږ اکیډمۍ ته او تاسو مونږ به ستاسو چلډرن دپاره یو داسې ګډ انوایرمنټ به پرووایډ کوو چې هغو به ترې متاثر وي، هغو به داسې لرنینګ وکړي. مین تھنګ چې کوم د ایجوکیشن دی هغه بیهیویر دی، چې یو ماشوم بیهیویر ښه وي نو هغې ایجوکیشن حاصلول ډېر زیات اسانه وي. دا میسیج ورکول غواړم چې راشئ، تاسو موسټ ویلکم به وي. دې دپاره راشئ زده کړه وکئ، دې دپاره راشئ چې ځان امپروف کړئ، خپل سکلز امپروف کړئ. مونږ سره آی ټي کلاسز وي، مونږ سره ګرامر کلاسز وي، مونږ سره انګلیش کلاسز وي. نو راشئ امپروف کړئ اینڈ تاسو چې کوم دی خپل برایټ فیوچر به وګورئ. تاسو شکریا ادا کوم، تاسو ټیم راغلی موږ له وخت راکړو. بل څنګه تاسو ته پته ده نن دلته کې ګریجویشن سرمني وه په یو کې انسټیټیوټ کې د شاهین سټوډنټس او یو کې سټوډنټس کمباین ناستو. نو دا یو ښه انوایرمنټ پرووایډ شو د سټوډنټ دپاره، یو ښه پلیټفارم دی چې هغې په ذریعه باندې سټوډنټ دلته موږ سره لرنینګ کوي. څوک داسې سټوډنټ راځي چې هغه سټارټ کې خپل انټروډکشن هم نشي کولی، خو چې بیا یو داسې سټیج ته راورسي سر نو هغه بیا ډېر زیات قابله وي او هغه بیا هر یو سټیج هم هینډل کولی شي. خو زه ستاسو شکرګزار یم چې تاسو دومره خپل وخت راکړو دی. خو او بل دا شاهین انسټیټیوټ یو داسې پلیټفارم دی چې په دې کې سټوډنټس چې کوم دي یو ښه لرنینګ کوي او هغې سره د دې مینرز هم ښه کېږي او دا یو ښه پلیټفارم دی او ټولو ته ریکویسټ دی چې څومره دي او نن سبا تاسو ته پته چې انګلیش لینګویج ډېر نیسسري دی د هغې دپاره. دا ویم که نه چې دا پروګرام موږ دې دپاره نه کوو چې لکه انجوی پکې موږ دا چې موږ نور هم لکه لرنینګ زده کړه پکې وشي، لکه سبا موږ نور ځایونو ته لاړ شو دا بیا زده کړه کوو. زه دا یو خبره کوم چې د انسټیټیوټ یا انګلیش جوین کوي چې هر ځای کې دا ستاسو په کار راځي. دا په دنیا کې 80% په کار راځي، ځکه چې تاسو فورن کنټري ته لاړ شئ، ندر کنټري ته لاړ شئ، هلته به تاسو انګلیش خامخا وي، ځکه چې انګلیش ته زده کړه نه کړه نو بیا تا ته هېڅ هغه فایده نه رسي. او زه دا میسیج ورکوم چې جوین کوي چې کوم یو انسټیټیوټ جوین کوي انګلیش دا ډېر ښه هغه سکل دی، هر ځای کې په کار راځي. په دې اکیډمي کې چې ته په پیله ځل 2 ځله ګریجویشن په 2025 کې وشو، نو دې کې داسې ښه ټیچران داسې ښه سټډي کوي. زه وایم چې دا ټول کسان چې کم انګلیش نه ویل غواړي چې دا ته جوین کوي. څنګه موږ هلته کامیاب شول، څنګه موږ په سبق نه پوهېدو، څنګه هلته موږ خواري وکړه، پیسونه مې ورکړه، سرجن راسره خواري وکړه چې ماشاءالله شاهین انسټیټیوټ دی، یو کې انسټیټیوټ دی، څومره ټیچران دي ماشاءالله ټول خواري کوي او چې ناقابله ماشوم یې هغوی سره داسې قابله کړي زمان هم زیات قابله کړي. زه بس یم زمان هم لکه زیات قابله کړي د خپل هغه استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے. ما هغه شعر پسې د استادان ډېر قابله دي. نو د دې لپاره چې شاهین انسټیټیوټ دی چې څونه ماشومان سبق نشي شاهین انسټیټیوټ ته راشي.
سبا ګټه خیر پهله نو زه تاسو ته ویم چې زما نوم عبید دی او زه دلته ټیچر یم. پهله ما انګلیش کلاسونه اخیسته، اوس چې دی زه کمپیوټر کلاسونه الم، آی ټي کلاسونه غواړم زه مینیج کوم. او زه به ستاسو ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو دومره راغلی او موږ له هم ټایم راکړو. د هغې نه پس چې دی تاسو څنګه ولیده سټوډنټان فارغ شو، دا د 2 کالو محنت و. سټوډنټان دی چې کله راغله دلته شروعات کې نو په هېڅ هم نه پوهېده، ایون چې هغه هاو ار یو نن سبا هر چا د په دې هم نه پوهېده. نو اوس چې ماشاءالله دیو ګریجویټ شو، دیو انګلیش زده کړه، دې دپاره چې مخکې ډېره اساني ده. ایون که دیو بهر ملک ته ځي یا دلته مطلب پاکستان کې که تعلیم حاصلوي، پاکستان کې غونډ تعلیم چې دا په انګریزۍ کې دی، نو چې دیو له انګریزي نه ورځي نو دیو مخکې څنګه ځي؟ نو دا ډېر نهایت چې دی شاهین انسټیټیوټ چې دی موږ سره 2011 نه را روانه ده او تقریبا ډېر ایفرټ یې وکړو. او دلته موږ سره ایون چې زه خپله شاهین انسټیټیوټ کې ټیچر سټوډنټ وم، اوس چې زه ټیچر شوی یم. ما خپله چې دی شاهین انسټیټیوټ کې تقریبا دا 3 کال دی، 2 کال ما په سټوډنټ لایف کې تېر کړي، 1 کال ما په ټیچنګ لایف کې تېر کړو. نو ما خپله ډېر زده کړه دې نه وکړه او ایون چې اوس چې د سټوډنټانو ته انګلیش هم ټیچ کوم او آی ټي کلاسونه هم ټیچ کوم. میسج به زه دا ورکړم چې څنګه تاسو د سټوډنټانو ګته څومره امیزنګ سپیچز دی وکړو، څومره ښه خبرې ستاسو مخکې وکړي. زه به تاسو ته دا ویم چې تاسو خپل ټایم مه ویسټ کوئ، راشئ انسټیټیوټ کې ایډمیشن وکړئ او خپل تعلیم چې دی هغه مخکې بوځئ. د دې نه بغیر ستاسو تعلیم مخکې نشي تللی. شکریہ ادا کوم چې تاسو راغلئ شاهین انسټیټیوټ ته. شاهین انسټیټیوټ هم جوائن کو. الحمدلله زموږ شاهین انسټیټیوټ په پېښور کې ډېر ټاپ چلی او دلته موږ سره ډېر زیات لیسننګ کیږي او زیاتره فوکس زموږ په انګلیش باندې وي، ځکه چې انګلیش د یو سټوډنټ زده وي اب هر یو ملک ته تللی شي. نن سبا د انګلیش دوران دی، انګلیش ته زده وي نو مخکې به تللی شي. او ورسره موږ دلته کمپیوټر سټوډنټان هم یو. موږ دلته پیل الحمدلله سټوډنټ وم، اوس هم سټوډنټ یم. ما ډېر عرض زده کړل. زما ټیچر تاسو سره ناڅې سره عابد تاسو یې څنګه ووي شاهین انسټیټیوټ الحمدلله ډېر زبردست سټوډنټ دی. تاسو دا کسان ولیدل ګریجویشن شو د دې ځای نه. د خلکو ته دا میسج ورکوم چې لکه موږ څنګه نن تاسو ولیدل موږ ګریجویټ شو، داسې لکه خلک وایي چې شاهین انسټیټیوټ راشي یو کس که نه. الحمدلله نن سبا چې شاهین انسټیټیوټ څوک یو کس یو کله یو کس راشي که نه نو هغه امپوسیبل دی چې هغه واپس لاړ شي. ځکه وجه څه ده چې ټیچران په ماشوم سره په مینه خبرې کوي، مینه سبق باندې ورته ښایي چې ماشوم دا جذبه د تعلیم جذبه ورته راوچتوي، د ماشوم ورته شوق پیدا شي. زه بس دې اکیډمۍ نه ځم همدې کې داخل شم. ګوره موږ ته څنګه جذبه راوچته که دا د الحمدلله موږ ګریجویټ شو. لکه اوس به خلک به وایي چې اوس به موږ څنګه داخلېږو، بیا به بعد موږ ګریجویټ کېږو. تاسو شاهین انسټیټیوټ ته راشئ، تاسو دا انجوای کړئ. نو تاسو به دومره په کال به تاسو باندې میاشت تېره شي، دومره زر به تاسو ګریجویټ شئ. د مور پلار ته دا میسج ورکوم چې پلار موږ باندې دومره خرچه وکړه، مور موږ د تربیت راکړو، پلار موږ د تربیت راکړو چې تاسو لاړ شئ اکیډمۍ جوائن کړئ. لکه هغه موږ د خپل د مستقبل لپاره د فیوچر لایف لپاره ته موږ ته هر څه وکړو چې تاسو تعلیم وکړئ، تاسو باندې موږ تعلیم وکړو او تاسو د خلکو مدد وکړئ فیوچر لایف کې.